الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليصدق إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري. محترم دا یو سورة المنافقون ابتدائی حصہ و یو دا بخاری و حدیث مستاسو مخی ولستو. دا بل ورځې 1 اپریل دی او دا زمونږ په دې زمانه کې د مغرب نه چې کوم ګندونه راغلي دي په هغې ګندونو کې یو ګند اپریل فول دی. خلک دې ته نه ګوري چې کومه خبره کې زما د عقیدې، زما د اخلاقو، زما د تهذیب، زما د روایاتو، زما د دین، زما د اقدارو د دې سره څه سمون خوري که نه خوري، خو بس چې نوی شی او څه نوې خبره راشي بس خلک هغه خپله کړي. کله به کرسمس مناوئ، کله به هولی مناوئ، کله به ویلنټاین ډے مناوئ، کله به پکې اپریل فول مناوئ. دا دې ته داسې ښکاري لکه چې دا مونږ څه په رڼا کې راغلي. تیاره ورته رڼا ښکاري، رڼا ورته تیاره ښکاري. نوی شی که هغه ګند ولې نه وي هغه دی ډېر په اسانه قبلوي. او د مغرب حالت هم مونږ ډېر زیات داسې ارزان میلاو شوي یو چې بل څوک هېڅ داسې په هېڅ ارزانه طریقه باندې د هغوی تهذیب نه خپلوي لکه مونږ چې څنګه خپلو. تاسو به حیران شئ، مونږ به پخوا په کتابونو کې لوستل چې کفر از کعبه برخیزد کجا ماند مسلمانی، خو چې د کعبې نه کفر خورېږي نو مسلماني به کوم ځای ګورو. نو اوس په عربو کې دا دی بله ورځې هغه مناو کړی د هولي، مناو کړی د هولي د هندوانو رسم دی، یو بل باندې رنګونه ورچوي. دا معاشرتي رسم نه دی، دا مذهبي رسم دی. دا د هندوانو د مذهب تقاضا ده. رادا او کشن دا د هغوی د بوتانو یو تاریخ دی چې هغه یو په بل باندې هلک په جینۍ باندې مینو او بیا هغه جینۍ توره وه او هغه ورته وویې، مور یې ورته وویې چې دا رنګونه پرې واچوه او رنګونه یې پرې واچول او دا انکو بکو او هغې ته وایي دا زمونږ بوتان دي او دا د دې په نوم باندې دا زمونږ مقدس خلک دی او دا زمونږ مسلمانان یې مناوي. وایي دا خو هسې د تفریح ده. الخبر ورته وایي په سعودي کې یو ښار دی. هلته په الخبر کې د حکومت په سرپرستۍ کې دا محمد بن سلمان دی که څه بلا دی څه ورته وویم، هغه اوس دا سعودي ازادۍ طرف ته روان کړ. نو ده خلکو ته پیغام ورکړی دا مناوه وی، دا ورځې مناوه وی، دا ښځې او هلکان. بل زما یو شاګرد راغی ریاض نه، مکې معظمې نه، وی بد داسې جینۍ ډرایوینګ کوي او پکې په ډرایوینګ کې ګډېږي او هلک ورسره مخکې په سیټ کې ناست دی. په سعودي کې دا قصې نه شوی کېدی. اوس هلته دا شروع شوې مکه معظمه کې ازادي ده. وایي محمد بن سلمان وایي زه به دا د 79 نه مخکې چې کومه زمانه وه، سن 79 نه مخکې چې کومه زمانه وه هغه زمانه ټیک وه. سعودي کې داسې پابندۍ مابندۍ، دا وروسته بیا د اسلام او دین او مذهب او پابندۍ او داسې څیزونه دلته راغله. ازادي پکار ده.
هغې له باقاعده یو ډپارټمنټ جوړ کړی دی، یو محکمه وله جوړه کړې ده، او هغه محکمې هغې وایي دا تفریح ده، تفریح ده، دا اوس خوشحالي ده. عرب ښځې عرب سړي پکې په یو بل باندې او هغه بې حیایي کړې ده په یو بل باندې رنګونه د هندوانو په شان دی. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت د قایمېدو نه مخکې به د عربو څه قبیلې مشرکان کېږي، شرک او بت پرستی به شروع کوي، بت پرستی به شروع کوي. په دې اماراتو کې په دې ابوظبي کې باقاعده بتخانې دپاره ډېره لویه ځمکه ورکړې، په دې 13 ورځو کې هغې له ایکسټینشن ورکړو، لږه نوره ځمکه یې هم ورسره شامله کړه. بوتان یې هلته کېنول او عرب راځي او دغه بوتانو ته سلامونه کوي، پرنامونه ورته کوي. دا هغه ځمکه وه چې دا جزیرة العرب ځمکه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا یبقى فی جزیرة العرب دینان، په عربو کې به 2 دینونه نه پاتې کېږي، یا به پکې اسلام یا به پکې کفر. دلته خلکو ته سوالات پیدا شو، خلک وایي یاره که د عرب بیرته واپس دی کفر طرف ته ځي نو مونږ څنګه؟ نو ما ورته وایي چې مونږ د عربو د وجې نه کلمه ویلې ده. ته اوس خبر شوې چې په عربو کې کافر شته؟ مونږ د عربو د وجې نه کلمه نه، که دا ټول عرب کافر شي نو ته به کافر کېږې. د دې مطلب دا د ایمان خطا شی دی. ولې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کاڼو ایستی هم دا د دې ځای نه خلک تلي وو، دا چې د کلي نه ایستلی او د عرب نه و، دا چې تکذیب یې وله کړی و، دا چې په کاڼو یې ویشتو، دا چې په دې مکه معظمه کې د هغه د نبي علیه صلات وسلام د مرګ منصوبې دا چا کړې وي؟ د عربو نه وې کړې. دا په بدر کې د نبي علیه السلام خلاف څوک راوتي و؟ دا په احد کې نبي علیه السلام چا زخمي کړی و؟ دا په دې طایف کې چا په کاڼو ویشتلی و؟ چا ورپسې بدماشان ورپسې کړي وو؟ خبره د عربو او د عجمو نه ده، خبره د عقیدې او د رښتیا او د دروغو ده. رښتیا رښتیا دي، که څوک یې نه مني بیا هم رښتیا دي، او دروغ دروغ دي، که ټوله دنیا یې ومني بیا هم دروغ دي. مونږ ته خو څه مسله نشته، خو به هر حال ټوله دنیا خو ته نه شي پوهولی. خلک به وایي چې وګوره ته د کوم عربو نه چې دین راغی ته موږ ته دلته وایې چې هولي مه مناوه وایې، دا د هندوانو رسم دی. هلته هغې لګیا دي هندوانو له بوتانو له مندرونو له ځای ورکوي، په خپله ورځي په هغه مندرونو کې ورسره په هغه تقریباتو کې شاملېږي. وایي دا یې وسط نظري ده، دا مونږ لا سینه لږه کولا، د سینه کولاول دومره دي، بت دپاره هم سینه کولاوی ته، بت دپاره، بت پرستۍ دپاره هم سینه کولاوی. سینه کولاول دې ته وایي چې که په هغه باندې څه آفت راشي، څه مصیبت پرې راشي، ډوډۍ ورسره نه وي، زلزله پرې راغله، سیلاب پرې راغی، بل آفت پرې راغی، وبا پرې راغله، نو مدد ورسره وکړه. جوار غنم ورولېږه، دوایانې ورولېږه، ډاکټران ورولېږه، انجینران ورولېږه، نور د هغې څه ریلیف کېدی شي، تا نه څه د هغې څه اساني کېدی شي، نه ورسره وکړه. دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې د کافرانو سره هم کړې ده. مکه معظمه کې چې بقات راغی، نبي علیه صلات وسلام به دې ځای نه غله ولېږل. خپلو ملګرو نه به نبي علیه صلات وسلام به پیسې راجمع کړې چې مکه معظمه کې خلکو باندې قات دی، پیسې به یې راجمع کړې، مکې معظمې ته به یې ولېږلې. ابو سفیان له چې د نبي علیه السلام خلاف به په هر جنګ کې مخامخ ولاړ و، هغه له به یې ولېږلې، دا په غریبانو تقسیم دی، خیر دی، داسې به کوو یو بل سره. عقیده دې غلطه ده. جنګ را سره کوې، جنګ در سره کوم. وګه در باندې راغله، تنده در باندې راغله، مصیبت در باندې راغی، تکلیف در باندې راغی، بیا به دې مدد کو. انسانیت ښېګړه دې ته وایي، د انسانیت در همدردي دې ته وایي. دا همدردي نه ده چې ته ماله بوت ابه وایي تا ته ما وایي چې ته ماله دلته بوت راکړه، ته ماله دلته مندر راکړه، زه به تاله درکړم. ته ماله په مکه معظمه کې په سبا به در باندې مطالبه وکړې، ماله به د مکه معظمه کې مندر راکړه، ته به په مکه معظمه کې مندر ورکړې. تا ته به وایي ماله په مدینه منوره کې مندر راکړه، مدینه منوره کې ماله ګرجه راکړه، یهودیان به وایي ماله پکې سیناګاګ راکړه. دا تاسو د روادارۍ دا خبره د کوم ځای نه زده کړې؟ او زه خفه کېږی به نه، زه خو رښتیا وایم، څوک رانه خفه کېږي نو معافي ته د مخکې نه غواړم چې دا په دې ځای کې زمونږ په دې وطن کې په هر جومات کې په 8 تراویح او په 20 تراویح راله دلته جګړې جوړوي. دغې خلکو ته وایم لږه مهرباني وکړئ، دا خو ستاسو مني، زمونږ خو نه مني که نه. نو دا 8 رکعته تراویح او په 20 رکعته تراویح دا په اسلام کې ډېر لوی غټه مسله ده، که دا غټه مسله ده چې دا بت پرستي په کار ده که نه ده په کار. نو دا هلته چې دا بدعتونه شروع کړي دي، دې به څوک علاج کوي؟ دا بت پرستي چې هلته شروع شوه دا به څوک وایي ورته؟ دا به دلته صرف په پاکستان کې به دلته دا جګړې جوړوي، که هلته به هم خلکو ته وینا پکاري. هلته دې ووایه که نه، د خپلو حکمرانانو ته ووایه دا کلمة الحق، دا حق خبره چې د ظالم بادشاه په مخ کې دا لوی جهاد دی.
نو دلته یوازې په دې جومات کې په هر جومات کې دا خبره لوی جهاد دی چې جی تراویح 8 رکعاته دي که 20 رکعاته دي دا جهاد دی که دا جهاد دی د بت پرستي کوي د هغې نه مني که هلته پاسې ځان پې پانسي که که نه ستا خبره خو مني زمونږ خو نه مني مهرباني وکړه مسلماني د دې ځای کې هم پکار ده او هلته هم پکار ده ته چې بیا د هغه ځای نه ایره جي هلته داسې کېږي او هلته داسې نو هلته خو دام شروع شو نو د دې علاج به څوک کوي دې باندې به هلته نکیر څوک کوي په دې به ګرفت څوک کوي د دې خلاف به اواز څوک اوچتوي ستا خو هلته مني ته خو یې نازبین یې که نه چې ته یې نازبین یې نو ته هلته ووایه که نه پاسه ودرېږه ته یې په حرام کې ودرېږه ته یې دا کفر دی دا ګناه ده دا بت پرستي به دلته نه چلېږي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خیبر نه یهودیان ایسته هغې ورته ویې موږ خو دلته نبي علیه صلات وسلام پاتې کړي یو موږ به دلته یو حضرت عمر ورته ویې د یو وخت دپاره یې پاتې کړي ما ته یې ویلي ده ته وباسئ اخرجوا اليهود من جزیرة العرب عربو په ځمکه کې به یهودیان نه لا یبقى فی جزیرة العرب دینان دلته دوه دینونه نه چلېږي دلته به اسلام چلېږي صرف دا د اسلام کور دی د اسلام په کور کې کفر روان دی او ته دلته نښتی ما ته په د امامانو په اختلاف باندې چې دا پکې غوره ده او دا پکې ناغره ده او دا حدیث ضعیف دی او دا هر چا په خوله کې دا خبرې ورکړي دا مهرباني وکړه لږ دا کار هلته شروع کړه دا هغه بنیادي خبرې دي رښتیا ویل پکار دي دا ګناهونه شروع شوي نو کله دلته اپریل فول بله ورځ اپریل فول نن مې یو کتاب کته په هغې کې یو قصه چا نقل کړې ده چې د اپریل په 1 اپریل باندې دروغ وایي خدای پاک وایي مه وایه دروغ د منافقانو کار دی دروغ د خدای د دشمنانو کار دی دی وایي د اپریل په خیر دی دا خو ټوکه ده دا ګپ دی دا ګپ په اسلام په د حرام او په حلالو پورې به ګپ لګې سبا له به ته په خدای پسې هم ګپ لګې په پیغمبر پسې به هم ګپ لګې ته به په کعبه پسې هم ګپ لګې ته به په قرآن پورې هم خندا کې قل ابالله ورسوله وآیاته کنتم تستهزئون وایي د خندا لپاره تاسو ته خدای میلاو شو چې خدای پورې به خاندې د خدای په آیاتونو پورې به خاندې دا ځینې خلک پر آیاتونو پورې لطیفې وایي په آیاتونو پورې لطیفې وایي دا کفر دی دا که په نادانستګۍ او په ناپوهۍ کې نو بیا خو خیر دی خو چې دا خو قصدن او عمدن کې نو دا خو استهزا ده دا خو خندا ده مذاق دی خدای پسې مذاق ده خدای په آیاتونو پورې خندا لطیفې جوړول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نوم پسې یا د پیغمبر علیه السلام په یو کار پسې یا پسې دا ګناه دا ګناه کبیره ده دې نه توبه وباسه نو دا چې ګناه هم کوې او بیا هغې ته دا خو ټوکه ده دا خو ما سې ګپ لګو نو هغه یو عالم عربي کتاب لیکلی دی هغه قصه لیکلې ده وایي چې په دغه اپریل فول باندې چېرته د مخکینۍ خبره به یې لیکلي یو هلک تللی دی او چېرته بهر ته سبق وایي نو هغه را روان دی او په نږدې ورځو کې اپریل په دې اوله ورځو کې را روان دی او په دې کې امور ته چا ټلیفون کړی دی ستا هغه زوی خو اکسیډنټ وکړو هغه وایي زما یو زوی دی او دونه موده مې ورته انتظار وکړو او د مرګ او ژوند په هغې باندې چې چلو شو هغه ټلیفون د لاس نه پرېوته را پرېوته هغه هسپتال ته یې وړه په هسپتال کې به په دې کې چې زوی کور ته راغی چې مور مې څه شوه وایي چې په هغې خو داسې چا ورته دا خبره کړې وه هغې باندې خو سیچل شوی دی او هسپتال کې ده هغه ډېر زیات د خپلې مور سره ملاوېدو ته ډېر په شوق کې و چې زه رالم مور به ما ته پکار ده چې ما ته په دروازه کې ولاړه وی نو هغه په ډېر تیز روان دی په ګاډي کې نو د هغه په ګاډي کې اکسیډنټ وشو نو هغه هلته مړ شو مور یې هلته مړه شو دی وایي دا ما ټوکې کولې د انسان دغه سره د ژوند سره ټوکې کې د الله د دین سره ټوکې کې دا نه معاشرتي اقدار دي او نه دا سیاحت دی دا عربو والا دا پکې دا الخبر والا پکې چې کوم وایي دا خو هسې تفریح طبعه ده دا په ډېر خلک خوشحاله شي دا خوشحالي دې ته وایي چې ته خدای خفه کړې نو ته خوشحاله شي ته بت ته سجده وکړې نو ته خوشحاله شي چې ته د هندوانو او د یهودیانو رسم خپل کړې نو ته خوشحاله شي دا د خوشحالي په دې میلاویږي ته مسلمان یې دا خوشحالي ده دا خوشحالي ده د هغه ځای نه دا خوشحالي ده نو بیا دا خوشحالي چېرته کې تا د اختر په ورځ باندې د هندوانو چېرته د الله په نوم باندې بسم الله الله اکبر په نوم باندې ته غوا حلاله کړه ورته هغوی ته هم دا خوشحالي ده که نه هغوی ته دا خوشحالي ده اختر په ورځ باندې موږ مسلمانان غوا حلاله بسم الله الله اکبر پرې وایو نو تاسو د هندوانو هم خوشحالي مناو کوئ بسم الله الله اکبر پرې ووایه غوا حلاله کې ابه تا ته ووایي چې زه به غوا حلاله کړم او د الله اکبر به پرې ووایم د الله نوم به پرې یاد کړم هغه وایي دا خو ته ګناه کوې
دا زما مور ده وایي نه په خپل مذهب باندې ټینګ ولاړ دی او ته ورته د هغه د مذهب دا خبرې کوه دا خوشحالي ده کفر دپاره تعویلونه کوي په کفر دپاره تعویل کوي دا دروغ دي دروغ هغه حدیث دی د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه من لم يدع قول الزور والعمل به چې دروغ پرې نه دي او په دروغ باندې عمل پرې نه دي نو فلیس لله حاجة فی ان يدع طعامه وشرابه د روژه نیولې ده او دی لګیا دی دروغ وایي دا مونځ لمزي او دی دروغ وایي دی وایي زه عرب یم ما پلار نیکه د عربو نه دا عرب پاک قوم دی پاک قوم دی ته وایي ابراهیم علیه الصلاة والسلام اولاد یې ته د ابراهیم علیه السلام طریقه دا وه ابراهیم علیه الصلاة والسلام خو دا بوتان مات کړي وو دا خو د خپل قوم خلاف تللی وو ته لګیا د لرې زرګونو مینه نه دی خو دا خو ستا د عربو طریقه نه ده دا هولي خو د عربو طریقه نه ده دا بت پرستان د 13-14 سال کې ته ما ته وښایه که نه په دې عربو کې کم مندر و ته پکې نوي مندرونه ته خو نوې نوې خبرې زده کوې نوې نوې خبرې په دین کې راوړې او خلکو ته ویې دا پکې خیر دی دا پکې شته دا رواداري ده دا رواداري دې ته خو نه وایي دې ته خو کفر وایي کفر ته خو رواداري نه وایي دروغ دروغ دی دروغ دپاره بانې مه جوړوه دروغ چې څوک وایي دا د خدای په نسبت باندې دروغجن شي د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت دی دا چې ما کوم حدیث د بخاري ولستو هغې کې فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الصدق یهدي الی البر رښتیا نیکۍ طرف ته خلک ورهنه چې رښتیا وایه نیکۍ ته به دې زړه کېږي زموږ خو دا خیال دی د عمل او دا وینا دا دواړه یو بل سره تړلي دي د عمل او دا وینا یو بل سره تړلي دي د سورت احزاب کې الله تعالی وایي که نه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا مؤمنانو سمه خبره کوئ نو یصلح لکم اعمالکم نه الله تعالی به د عمل هم ټیک کړي یعنی عمل ټیک کې نو خبره سمه کوه او چې خبره خطا کې نو عمل به د خطایي نو ان الصدق یهدي الی البر رښتیا وایه رښتیا نیکۍ طرف ته رهنمایي کوي چې ته رښتیا وایه ستا به نیکۍ ته زړه کېږي ته به ځان دا لازمه که زه به رښتیا وایم چې رښتیا وایه نو ته به بیا نیکۍ طرف ته متوجه کېږي وان البر یهدي الی الجنه او نیکي به داسې د جنت ته بوځي نیکي درته د جنت لار ښیي نو مطلب یې دا دی چې رښتیا وایه نو رښتیا درته د جنت لاره ښیي وان الکذب یهدي الی الفجور او دروغ بغاوت او نافرمانۍ طرف ته رهنمایي کوي که څوک دروغ وایي نو دا به د خدای نه بغاوت کوي دا به فاجري دا به فاسقي دا به بدعملی دا به بدکرداری دروغ وایي نو بدکرداري به خپلوي بد دروغ وایي بداره خبره کوه او دروغ وایه زه نه یم خبر ما ته پته نشته ما نه دي کړي وان الفجور یهدي الی النار او نافرمانی د خدای او ګناهونه د جهنم طرف ته وان الرجل لیصدق حتی یکتب عند الله صدیقا یو سړی رښتیا وایي او په ځان رښتیا لازم کړي زه به رښتیا وایم نو رښتیا وایي نو دومره دی په دې رښتیاو کلک شي که نه چې حتی یکتب عند الله صدیقا چې د الله تعالی په رجسټر کې دی په صدیقینو کې شامل شي الله تعالی ولیکي دا خو صدیق دی دا زما د فلانکۍ بنده دا خو صدیق دی صدیق حد درجه رښتینی دی په پیغمبرانو پسې د صدیقینو مرتبه ده ومن یطع الله ورسوله فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین په پیغمبرانو بسې مرتبه د صدیقینو ده نو چې د خدای په دربار کې څوک صدیق ولیکلی شي بس دی نو دا لویه خبره ده وان الرجل لیکذب او بل سړی دروغ وایي دروغ وایي دومره دروغ وایي په هره معامله دروغ د ده عادت شي بس دروغ دته بیا ګناه نه ښکاري لیکذب او دی دروغجن دروغ وایي په هره معامله کې دروغ خپل تم دروغ وایي پردي تم دروغ وایي بارم وایي دنم وایي دروغ باندې د ده عقیده راشي حتی یکتب عند الله کذابا چې د الله تعالی په نسبت باندې کذاب ولیکلی شي د الله تعالی په رجسټر کې دی په غټو دروغجنو کې حساب شي بس الله تعالی پې ټاپه ولګي دا نور نه دی بس دا دروغجن شو دا دروغ ویل چې دي دا په اخلاقیاتو کې هم دا زموږ په دې زمانه کې نوي اخلاقیات راغلي دي یو یهودي سکالر دی نوم یې نالم هغه وایي رښتیا او دروغ کې فرق نشته وایي رښتیا څه ته وایي چې تا له فایده درکوي او دروغ څه ته وایي چې تا ته نقصان درکوي دا مه وایه چې رښتیا دې ته وایي چې د حقیقت مطابق د واقعیات مطابق واقعیات مطابق خبره کوي د څه دې لیدلي دي هغه وایي
دا رښتیا نه دا مه وایه فایده درکوي که نقصان درکوي و چې په رښتیاو کې د فایده وي نو رښتیا وایه او چې په دروغ کې د فایده وي دروغ وایه رښتیا او دروغ بجای خود څه شی نه دی دا د یهودیت دا د شیطان فکر دی د شیطان فکر دی قرآن موږ له څنګه فکر راکوي قرآن دا فکر راکوي چې دا ماضي کې په تېره زمانه کې یو شی تا ته پته ده چې شوی دی او ته یې نه دی شوی دا دروغ دی په راروانه زمانه کې یو شی ته وایي دا سړي ته وایي داسې به کوم خو کوي نه دا هم دروغ دی دا چې کوم خلک د دروغ او د رښتیا او د ډیفینیشن کې دا صرف ماضي یادوي که نه دي دپاره خبره کوم راروانې زمانې دپاره سورې توبه وایه ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ځینې خلک داسې دي چې د خدای سره وعده وکړي چې که الله تعالی که مال دې راکړه که نه نو خیراتونه به کوم او ښه سړی به رانه جوړ شي فلما آتاهم من فضله بخلوا به چې الله تعالی ولا فضل ورکو مال ولا ورکو بخلوا به نشوم شو کنجوس شو فعاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه الله تعالی د دغه وعده خلافه په نتیجه کې د په زړه کې منافقت کوي دا منافق شو الى يوم يلقونه او دا منافقت بردنه نه جدا کیږي دا به د هغه ورځې پورې د سره چې د خدای سره مخامخ شي د خدای سره د مخامخ کېدو د قیامت د ورځې پورې به دی منافق ولې به دی منافق دا سزا ولا الله تعالی ولې ورکړه وی بما اخلفوا الله ما وعدوه ځکه چې د خدای سره کومه وعده کړې وه نو د هغې مخالفت یې وکړو دوی زه به لنصدقن زه به آینده زمانه کې وره آینده کې به دې ته هم خدای دروغ وي دا هم دروغ دی یو سړی دی یو خبره کوي تا سره یو وعده کوي او زړه کې دا نشته دا وعده به زه پوره کوم بچي سره وعده کوي خلک د ماشومانو سره وعده کوي په دې کې وایي دروغ رښتیا نه وي ورکوټی ماشوم یې را پورې نښتی که نه زه بار ته وځئ ما ځان سره بوځه او دی وایي تاله به زه دا راوړم او تاله به زه دا راوړم او زه دا کوم او زه هغه کوم او په دروغ دوکه کې امام بخاري رحمت الله علیه د هغه سړي نه سبق نه وي یو عالم په باره کې ورته چا ویلي وایي د دې لوی عالم دی دا حدیث وایي دا خلک وایي دا حدیثونه چا څنګه راوړي دي که نه دې خلکو د غریبانانو ته پته نشته خلکو د احادیثو د خدمت دپاره ټول عمرونه صرف کړي نو امام بخاري د یو سړي په باره کې واورېده سړی دی خلکو ته حدیث وایي نو سفر یې وکړو لاړو هلته کلي ته چې ورغی خلکو ورته وایي چې پلانکی څه شو وایي یاره جي هغه خو تللی دی پټي ته چې پټي ته لاړه دی هلته چې ګوري یو سړی دی د هغه نه اس تښتېدلی دی چا ورته وایي دا هغه سړی دی نو ته ورته دا جولۍ داسې را دمه کړې ده داسې دا جولۍ ورته داسې کړې ده او هغه اس ته دا چل کوي مطلب دی دا اس له دا تصور ورکوي چې تا له مې څه راوړي دي نو بس خو د اس و ته پېژنده نو بس هغه به را روان شو چې را روان شو بس چې څومره نږدې ورغی دا جولۍ پرېښوده او د هغه په هغه واګې باندې قبضه ولګوله چې جولۍ پرېښوده امام بخاري خو ورته د لرې نه کتل بس د هغه ځای نه روان شو سره میلاو هم نه شو نو چا ورته ویل ته خو میلاو نه شوې ته خو دونه سفر دی کړی او د هغه نه خو د حدیث وی د ده نه زه حدیث ویم نو دا به زناور له دوکه ورکړې ده تاسو دا ګناه ښکاري دا ګناه نه ښکاري خلکو وی دا د حدیثو قابل نه دی دا د دې قابل نه دی چې نه د حدیث واورېدی شي دا خو څاروي له دوکه ورکړه ته په دې خپله معاشره سوچ وکړه نو ستا په دې معاشره کې په کوم هغه ځای دی چې پای کې دروغ نه ویلی کېږي په کوم ځای دی په کورونو کې دروغ ویلی کېږي که نه پلار بچي ته دروغ وایي میلمه کوربه ته او کوربه میلمه ته دروغ وایي لوی وړوکي ته دروغ وایي وړوکی لوی ته دروغ وایي ښځه خاوند ته دروغ وایي خاوند ښځې ته دروغ وایي بچي مور او پلار ته دروغ وایي مور او پلار بچي ته رونه خویندې یو بل ته دروغ وایي په دې بازارونو کې دروغ دی دوکاندار ګاګ ته دروغ وایي ګاګ دوکاندار ته دروغ وایي افسر لاندې خپل سپرډینر ته دروغ وایي هغه لاندې بابو هغه خپل بالا افسر ته دروغ وایي لیډران قوم ته دروغ وایي قوم لیډران ته دروغ وایي عدالتونو کې دروغ دي مدعي په دروغ ملاویږي مدعی دروغ وایي مدعي دروغ وایي ګواه دروغ وایي چې هغه وکیل ځان له نیولی هغه په هغې کې څومره دي چې رښتیا وایي داسې شته داسې ته ګورې ډېر کم خلک وایي چې په ځان دا لازمه کړې ده به رښتیا وایم دروغ به نه وایم په دې ادا نو داسې ماته یو ځای وښایه چې په هغه ځای کې دروغ نه ویلی کېږي په جوماتونو کې خلک دروغ وایي یاره مونږ اورو که نه مونږ ګورو که نه ځایونو ته لاړ شو څوک هم پېژني نه کښېنو چېرته په یو ځای کې په جومات کې به سړی پاسي په خدای هم دروغ وایي په پیغمبر پسې هم دروغ وایي یو نوم یو له راچوي د بل نوم بل له راچوي
پته ورته نه لګي چې څه مې په چا پسې وي وایي لګیا دی وایي دروغ وایي نو دا دروغ وان الرجل لیکذب سړی دروغ وایي حتی یکتب عند الله کذابا د الله تعالی په دربار کې ټول دروغ وایي زموږ ریډیو دروغ وایي اخبارات دروغ وایي ټلویزیون دروغ وایي یاره ستا تعلیمي نظام ټول دروغ دی په دې سکول او کالج او یونیورسټۍ کې استاد شاګردانو ته دروغ وایي شاګرد استاد ته دروغ وایي دا نظام تعلیم دا په کتابونو کې دروغ لیکلي دي دا په اخباراتو کې دروغ لیکلي دا په رسایلو کې دروغ دي دا ستا په دې جب کې دا موبایل پروت دی کې د روزانه څونه دروغ راځي دا خو د دروغ دا دروغ خلکو ته ګناه نه ښکاري دروغ سره خلک داسې عادت شو پخوا یو سړي وي چې ته د یو لرې ځای نه شته شړې نه راغلی او ښار ته وي هلته د تیمم په باره کې واورېدو چې کله پکې یخني او یا سړي د بیماري او یا چې دا شي او یا اوبه نه وي نو لکه تیمم وایي نو هغه په تیمم عادت شوی نو فارسی کې د بیا خبر مشهور شو د فارسی علاقې خبره به وه وی تیمم نبود گنج خدا بود آموخته شدم آسوده شدم وی تیمم نبسم د خدای خزانه وه وی چې په عادت شم ایله په آرام په مخه به مې په یخ اوبه اودسونه کول وی ایله وی تیمم مې زده کړ دا په دروغو عادت دي خلک په دروغو عادت دروغ ویل چاته کور کې دروغ وایا ماشومانو ته دروغ وایا یو بل ته دروغ وایا په ټلیفون دروازه په پلان کې ځای کې مجي زه پلان کې ځای کې هلته یې په پلان کې ځای کې یې به په یو ځای کې وایي به بل پلان کې ځای کې پلان کې ځای ته تللی دا خلکو ته دروغ نه ښکاري نصاب تعلیم ستا ټول د دروغ نه جوړ دی فکر ټول د دروغ جوړ دی وعدې د دروغ وعدې ټولې د دروغ ان الرجل لیکذب خلق په دروغ عادت شي حتی یکتب عند الله کذابا د خدای په نس دروغجن ولیکلی شي دا د منافقانو کارو د منافقانو اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله اے د خدای پیغمبر چې منافقان د خوا راشي نو تا ته وي مونږ ګواهو چې ته د خدای پیغمبر یې والله يعلم انك لرسوله الله ته پته ده چې ته پیغمبر یې والله يشهد ان المنافقين لكاذبون الله په دې ګواه دی دا منافقان دروغجن دي ګوره هغې به نبي علیه السلام ته وي ته پیغمبر یې خدای پاک ورته وي دا دروغجن دي نو څه مطلب څه مطلب مطلب یې دا دی چې دا منافقان یې د خولې په سر یې وایي زړه نه وایي دا هم دروغجن دي ګوره بظاهر خبره ټیک ده چې پیغمبر ته وایي ته پیغمبر یې الله تعالی ورته وایي پیغمبر دی خو ته دروغ وایي ځکه د دې زړه نه وایي مونږ کومه خبرې زړه نه کوو زمونږ په زړه کې کومه خبره ټیکي او په خولې هم کومه خبرې زمونږ د زړه او د خولې هغه رابطه یې وایي خدای د زړه رابطه خو یوه نه ده دروغ وینا په دروغ وینا باندې خلک دا بالکل دروغ ورته ګناه نه ښکاري دا د منافقانو کارو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د منافق څلور علامات دي که دا څلور واړه په چا کې مکمل منافق دی که په دې څلورو کې پکې یوي نو هغه 1/4 منافق شو که نیمې پکې دوی پکې نو 2/4 نیم منافق شو بس ته ګورې اندازه لګوئ نو منافقت داسې شی لکه یو کیلو نو بس څلور پاوه دي نو اذا حدث کذب اولنۍ خبره پکې دا ده اذا حدث کذب چې خبرې کوي دروغ بدته دروغ عادت د تېرې زمانې په باره کې هم دروغ وایي د را روانې زمانې په باره کې دروغ وایي د زړه کې خبره نه په خولې وایي دروغ دې وپېژنده دا درې واړه دروغ دا د یوازې دا دروغ نه تېره زمانه کې دا کار شوی دی او دا نه دی شوی نه په را روانه زمانه کې ته یې کې ستا دا واده ده نه واده مې دا او ټیک ته داسې به وشي او صحیح ده زه به حیران شي داسې خلک به راته دروغ وایي ستا به دا یقین نه راځي دا سړی دروغ وایي ته به په اعتماد وکړې او زه مړه خو دا خلک ټرخاونه ځان لرې کوه چې لرې کېږي دا رښتیا چې ورته وایې بیا خو ګیرېږي رښتیا چې ورته وایې ګیرېږي او واذا وعد اخلف چې کله وعده کوي د هغې مخالفت کوي واذا خاصم فجره چې کله بحث کوي او جګړه کوي بیا حدود مدود نه مني وایي په جګړه کې چا رښتیا ویلي زموږ یو دوست دی ما ته قصه کوله وایي زموږ په کلي کې د ښځو جګړه وه هغه یوې ښځې بلې ښځې ته هغه څه وویله چې زه یې چاته نشم ویلی وی هغه زموږ رشته داره وه ترور مې وه که څه مې وه وایي زه رالم ما ورته ویل چې ترور دا تا چې دې بلې ښځې ته دا څه ووې دا رښتیا و وی ما ته وایي چې ورک شه د ښځو په جنګ کې خلک دا خبرې کوي ځه دا د ښځو جنګ نو چې خولې له سره راشي خلک یې وایي مطلب دا دی چې په ځان ګواهي کوي چې زه دروغ ویم اذا خاصم فجره چې کله په بحث کې راشي په جګړه کې راشي بیا د حدودو خیال نه ساتي یا دروغ هم وایي چې څه له الزام هم لګوي بهتان هم لګوي او واذا اؤتمن خانه چې امانت سره کېښودی چې په امانت کې خیانت کوي ته ورسره امانت کېږي د هغه وایي دا ما دا خو د ما و
دا د منافقانو کار دی خاصه فجر د منافقانو په دې کارونو کې ټول دا دروغ ګوره په دې اولنۍ پاره کې تاسو ګورئ که نه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ځینې خلک د ایمان دعوه کوي خو ایمان یې نه دا ایمان دعوه ولې کوي یخادعون الله والذین آمنوا د الله او د الله د مؤمنانو سره دوکې وما يخدعون الا انفسهم حقیقت کې خو ځان سره دوکه کوي خدای سره خو دوکه نشي کولی وما يشعرون خو په دې اډو پوهېږي نه دا ولې دا دوکې د ځان سره ولې کوي او دا په دې نه پوهېږي دونه بې وقفتوب ته ولې ورسېده ځکه ورسېده چې فی قلوبهم مرض په زړه کې بیماري ده فزادهم الله مرضا نو الله ولا هغه بیماري نور هم زیاته کړه تاسو پوهېږئ په دې خبره یعنی الله تعالی د چا ته هدایت هم زیاتې والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم الله تعالی دا کار هم کوي چې څوک په سمه لاره روان شي او نوره سمه لاره غواړي نو الله تعالی ورته هغه سمه لاره نور هم ښایي زادهم هدى غزیا په هغه هدایت کې ولا الله تعالی اضافه هم کوي خو بل طرف ته څوک ګمراه دی او په ګمراهۍ باندې خوشحاله دی نو الله تعالی په ګمراهۍ کې ښه ورډوبوي فی قلوبهم مرض د دې منافقانو په زړه کې د مرض د منافقت بیماری ده نو فزادهم الله مرضا نو الله تعالی ول دا مرض نور هم زیاتوي دا مرض نور هم زیاتوي الله تعالی دام کوي د قرآن کې په دغه اولنۍ پاره کې الله تعالی وایي یضل به کثیرا ویهدي به کثیرا د دې قرآن په ذریعه باندې ډېرو خلکو ته لاره ښیي او د دې قرآن په ذریعه باندې ډېر خلک ګمراه کوي ځینې خلک قرآن وایي خو د هدایت دپاره یې نه وایي نو هغه ګمراه شي قرآن وایي خو په هغه اصول یې نه وایي په هغه طریقه یې نه وایي چې کومه د قرآن د وینا طریقه ده په هغې ګمراه کېږي نو ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون ګوره تا ته مې د منافقانو خو ډېر لوی غلط کارونه دي خبره نه مني مانځله نه راځي او که راځي نو په ځان پسې خپې راکاږي لا یاتون الصلاة الا وهم کسالا چې مانځه ته راځي نو سم داسې د زړه نه راځي یاره بس بیا نه پوره کېږي نو راځي دا خپې راسې راکاږي او را رواني ولا یذکرون الله الا قلیلا او الله تعالی ډېر کم یادوي نن ما نه یو کس تپوس وکړو وایي چې دا چې الله تعالی کم یادوي یعنې مطلب دا نه چې نه یادوي کم یادوي نو دا منافقي نو موږ خو یقینا کم یادو نو دا به څه کېږي نو میدا کېږي به هم دقه سانه چې چا سره به داسې غم پیدا شي یا به سمیږي چا سره دا غم نه پیدا شوی به نه سمیږي او زماړه کېږي به خو چې څوک د آیاتونه اوري وایي چې ښه د منافقانو په باره کې دا وایي چې ولا یذکرون الله الا قلیلا الله ډېر لږ یادوي نو دا منافقي نو مؤمن دې ته وایي چې الله تعالی به ډېر یادوي یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا مؤمنانو خدای ډېر یادوي الله تعالی ډېر یادوي زړه کې هم یادوي په عمل کې هم یادوي په ژبه هم یادوي او په عمل کې د یادولو مطلب دا دی چې کم کار چې ته کوې چې په هغه وخت کې د خدای یېر نه د منافق نه وکړه خدای یېري که نه او یې زمړه کېږي ته چې څه عمل کوې او څه کردار کوې چې تا ته الله تعالی یاد خو دلته د دې ټولو ګناهونو په باره کې دا وایي دا یو ګناه یې پکې ذکر کړه ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون دې دپاره ډېر لوی عذاب دی ځکه چې دي دروغ د دروغو دپاره ډېر لوی دروغ بیا د خدای خبرې ته دروغ ویل بیا د پیغمبر خبره ته دروغ یو کذب تکذیب سړی چې په خپله دروغجن وي هغه ټول عمر بل ته وایي دا دروغجن دا دروغجن دی سړی چې په خپله رښتینی بل ته وایي دا هم رښتیا وایي سړی په خپله دروغجن وي نو هغه د الله او د الله د رسول په باره کې نه دا الله خبره دا دروغجنه ده د پیغمبر دا خبره دروغجنه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل داسې درته ډډه والې وه دیوال ته او دی فرمایل چې الا وقول الزور الا وقول الزور خبر شئ د دروغو ګواهۍ نه ځان وساتئ د دروغو وینا نه ځان وساتئ زور دروغ والذین لا یشهدون الزور چې د دروغو مجلسونو ته نه حاضري ګوره دروغ یوازې په خوله نه ویلی کېږي دروغ مجلسونه مې کم مجلس کې چې پای کې دروغ ویلی کېږي هلته به نه کښېنې چې تا ته پته وي دا سړی دروغ وایي بیا ترې پاسه چې ته پوهېږې چې دا ټول خبره په دروغو مبني ده دا د یهودیانو دا د غیر مسلمو خلکو قادیانی دی او که هندو دی او که سیخ دی او که عیسائی دی او که د دې دا څومره آیات او د دې دا څومره میلې ټیلې دا څومره د دې دا ورځې چې کومې دي د دې دا جشنونه دا ټول په دروغو مبني دي دې کې کېناستل والذین لا یشهدون الزور مؤمن دې ته وایي چې به داسې په دروغو په مجلس کې نه کښېني چې ته پوهېږې چې په دې مجلس کې دروغ دا د دروغو په بنیاد باندې دا مجلس جوړ دی نو هلته بیا مه کښېنه هلته کښېناستل حرام دي
دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار الا وقول الزور خبر شه د دروغ وینا نه ځان وساتئ کنه دروغ وینا نه ځان وساتئ نو دونه دا خبره بار بار وکړه چې صحابه وی لیته سکت مونږ وی چې ارمان دی چې نبی علیہ السلام خاموش شوی ځکه په نبی علیہ السلام هم زړه وسوځېدو چې بار بار دا خبره مونږ دا مړی وچه شوه او نبی علیہ السلام بار بار دا خبره الا وقول الزور الا وقول الزور الا وقول الزور دا خو دا د بت پرستی سره د الله تعالی برابر کړی بت پرستی سره فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور فاجتنبوا الرجس من الاوثان د ګندګۍ نه ځان وساتئ ګندګي څه ده من الاوثان چې بت پرستی ده واجتنبوا قول الزور او د دروغ وینا نه ځان وساتئ گویا کې بت پرستی او دروغ دا دواړه په یو تله کې وتړل دې وجه نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ګناهونو کې کبائر اکبر الکبائر سدي الاشراك بالله شرک وعقوق الوالدين دا مور او پلار نافرمانی ده وقتل النفس او په ناحق څوک وجل دي او څلورم یې فرمایل وقول الزور وشهادة الزور دروغ گواهی ده دروغ گواهی ده دا څلور والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکبر الکبائر دا په ګناهونو کې ټول غټ غټ ګناهونه دي دا غټ غټ ګناهونه دا دروغ داسې ګناه دا به هر چا دغه منافقانو به هغه د هغه زمانې کافرانو به په دې پوهېده چې یاره دروغ چې دروغ ووایې دروغ نه خو یې ځان نه ساته خو د دې نه به یې ځان ساته چې یاره د دروغ الزام را باندې رانشي چېرته چې خلک دا ونه وایي چې هلکه دی دروغ هغه ابو سفیان رضی الله تعالی عنه چې د هرقل په دربار کې و که نه او هغه ته د نبي علیه الصلوۃ والسلام مطابق تپوسونه کول نو ده په یو موقع کې ووایي یاره ما وایي چې دروغ چې کوس که دروغ وایم نو هلته د نبي علیه السلام سره خو نعوذ بالله دشمني وه زړه کې وي خو وایي چې یاره د دې ملګرو نه یارېږم دې به راته بیا وایي چې ابو سفیان دروغجن دی نو هلته مې رښتیا وي او چې رښتیا مې ویلی خو د نبي علیه السلام په حق کې تله او دروغ مې ویلی نه شو ځکه د ملګرو نه یارېدم وایي نه یوه خبره مې پکې داسې ورویشته چې هغه راته ووایي چې د محمد صلی الله علیه وسلم د وعدې مخالفت کوي وی ما ورته وایي چې یاره د اوسه پورې خو یې نه دی کړی خو اوس زمونږ او د هغه په منځ کې وروغه شوې ده پته یې نه لګي چې کوي که نه کوي دا پته نه لګي چې کوي که نه کوي دا مې پکې ورویشته مطلب یې هغه دښمني مې راښکاره کړه چې دروغجن هم نه شم او خامخا د خپل زړه هغه بلاسم وباسم نو خلکو به دروغ وي خو کوشش به یې دا کوو چې څوک راته دروغجن ونه وایي ځکه خو به یې پیغمبرانو ته وایي چې دا کذاب اشر دا دروغجن هم دی او غټ متکبر هم دی نو الله تعالی وی سیعلمون غدا من الکذاب الاشر صبر وکړه په نن پسې سبا شته قیامت به راشي بیا به پته ولګي چې دروغجن څوک دی او متکبر څوک دی لہذا دا خبره ذهن کې کېنوئ چې دا د دروغو خبرې کول دا اپریل فول لکه دا په فسټ اپریل باندې خلکو یو بل ته وایي لکه دا دروغ دا په دروغ دا چا د اجازت ورکړی دی زه دا نه وایم چې د دې سابقه د دې تاریخ څه دی دا د سپین نه راغله او د کوم ځای نه دغه ته ضرورت نشته دروغ دی هر ځای نه چې راغله خو دې باندې د خلک پوهېږي که دروغ نه وایي دروغ دا به خلکو ته داسې ګپ ښکاري دی زما خیر د اپریل په ورځ باندې دې به خلک ولې د مخکې نه منصوبندي کړي چې فلانکي ته به داسې دوکه ورکوم او فلانکي ته ځکه چې دا اجازت دی دا اجازت به شیطان ورکړی خدای نه دی ورکړی ستا څه خیال دی خدای اجازت ورکړی دا دروغ خدای ارام کړي که شیطان ارام کړي شیطان خو پخپله دروغجن دی نو که شیطان دله اجازت درکړی نو شیطان خو په فسټ اپریل هم اجازت دی او په فسټ مارچ هم اجازت دی خو د کوم په ټول کال اجازت دی چې څه کیا ووایه خو که د خدای نه اجازت وغواړي نو الله تعالی خو د دروغو اجازت نه دی ورکړی الله تعالی په هغه ځای کې حدیث کې راځي په دوو ځایونو کې خیر دی که د دروغ دپاره دوه کسان د یو بل سره جګړه کوي او وړاندې د یو بل سره نو خیر دی که په هغې کې د دروغ نه بغیر څه کار ونه شي ته وایې چې یاره بس جوړول دي لاړ شه هغه یو تم دا بل صفت وکړه بل ته د صفت وکړه وایي هغه داسې وي ستا په باره کې مطلب دی پکې د دنیا څه مطلب نه دی خو روغ یا یو سړی دی خپلې ښځې ته د هغې د رضا کولو دپاره ځکه چې دا ښځې خو خامخا په معمولي خبره خفه کېږي نو که ته داسې ورته ووایې داسې دروغ ورته ووایې چې یاره ما خو داسې او ته خو زما دپاره داسې او ته خو زما د سر ګلې او تا نه بغیر خو زما ژوند نه تېرېږي نو دا ورته ووایه په دې کې خپل کور جوړ کړه خو د دې دا مطلب شو چې دا دروغ داسې کړه چې دا دروغ پالیسي جوړه کړه دروغ بطور پالیسي بطور اصول دا دنیا دا دروغ چې وایي دا بطور اصول وایي دا اصول دي وایي ته په دې نه پوهېږې تا ته پته نشته دا چې څوک پورې تا د دروغو نه ځان نه اخلاص کړی دا حدیث بیا یاد ساته نو تا ته د نیکۍ لار نه میلاوي دروغ نه د ځان نه اخلاص کړی نو ته د ګناه نه نشي بچ کېدی ګناه نه ځان بچ کېدل غواړې دروغ نه ځان بچ کړه د ګناه نه ځان بچ کول غواړې دروغ نه ځان بچ کړه د ګناه نه ځان بچ کول غواړې په رښتیا او ځان عادت
بیا هغه حدیث ګورئ هغه آیاتونه ګورئ چې بې شمېره آیاتونو کې الله تعالی د دروغ مبارک څومره خبره کړې دي دروغ الله تعالی ته څومره لوی ګناه ده سړی دروغ وایي که نه دروغ وایي یا په چا الزام لګوي د هغه د خولې نه بوی خېږي سړی دروغ وایي که نه ملایک د هغه د خولې نه د هغې نه د خولې نه داسې څښا بوی وخېږي چې ملایک لرې وتښتي اوس دا ما او تا نه شو پېژندی داسې لیبارټري د اوسه پورې نه ده جوړه شوې چې د هغې د دروغو په نتیجه کې که دروغ په وجه د خلکو د خولې نه بوی ختی نه بیا خو په چا نه وی ویلي دروغ خو انسان پرې نه پوهېږي انسان پرې ملایک پرې پوهېږي ملایک پرې پوهېږي د دې الفاظو دپاره هم بوی شته د دې الفاظو دپاره رنګونه هم شته د دروغو خپل رنګ دی د رښتیاو خپل رنګ دی د رښتیاو په نتیجه کې په دې فضا کې خوشحالي را پیدا کړي د دروغو په نتیجه کې په دې فضا کې ګندګي را پیدا کړي ملایکو ته ګندګي راځي ملائک تتعزا هغې ته تکلیف رسېږي وایي ظالمه خدای دې تباه کړه تا داسې دروغ ووایي اوس ستا په خوا کې کېناستی هم نه شم دلته خو مې ډیوټي ده چې نه لیکم نه ځم نو څه وکړم نو هغه راته خیرې کوي وایي تا را دروغ ولې لہذا په دې خبره باندې ځان پوهول غواړي چې د دې ټولو اخلاقیاتو کې د رښتیاو ته او د دروغو په دې منځ کې د فرق ته ډېر لوی اهمیت حاصل دی دا اخلاقیات داسې کاروبار نه دی دا کاروبار نه دی قوم په حیثیت قوم دروغ ویل افراد په حیثیت افراد دروغ ویل معاشره په حیثیت معاشره ټوله دروغجنه کاروبار څوک په چا اعتماد یاره دروغ وایي څه پته لګي او ته ورته رښتیا به راته وایي هغه به راته داسې دروغ ووایي چې ته به حیران شې چې دا چې راته ما ورته نه وی ویلې چې رښتیا راته ووایي چې بیا به راته خدای خبر ته څه ویلې څوک په چا اعتماد نشي کولی دې وجې نه آخري ته ورته دا حدیث وایم چې نبي علیه صلات وسلام فرمایي دوه کسه چې یو بل سره لین دین کوي که نه یو بل باندې څه خرڅوي یا څه معامله کوي نو فإن صدقا که دواړو یو بل ته رښتیا وي او عیب یې پټ نه کړو چې څه عیب او څه معامله کې څه خبره وایي او ته ښکاره وکړه چې بهی دا ګاډی در باندې خرڅوم خو دې کې دا عیب دې کې دا مسله ده رښتیا ورته نو بورک لهما په دې بیه کې به او په دې کاروبار کې به الله تعالی دې دواړو له برکت پیدا کړي او وإن کذبا وکتما که دواړو دروغ ووایي یو بل ته دروغ وایي بله بل ته دروغ وایي یو ته دروغ وایي بله بل ته دروغ بل مې یو کتاب کې کتل لطیفه پکې چا ویلې وه وایي چې ماشوم په کور کې ناستو ماشومه وه او نیا یې وه نو په دې کې دروازه وټکېده نو یې ورته ویې څوک یې نو وایي چې زه د دې ماشومې د سکول استاد یم د هغه ماشومه خو سکول ته نه وتلې نو هغه نیا هغه ماشومې ته ویې بچیه پټه شه استاده دې راله تا به ورته لکه ویلې زه بیماره یم وایي هغه ماشومې هغه نیا ته وایي چې نیا ته پټه شه وایي چې زه ولې پټه شم ما ورته ویلې چې نیا مې مړه ده او تا خو به دلته اوس ویني دا واړه د مشرانو نه د باباګانو نه ډېر زیات هوښیاران دي ته به یې ویې ته پټه شه ځکه چې تا ویني خو به دا خو ژوندی ده دا نو هر څوک یو بل ته دروغ وایي نو بیا خو پکې برکت ته کوم ځای نه راشي سړی چې خرڅوونکی دی هغه اخیستونکي ته دروغ وایي او چې اخیستونکی دی هغه خرڅوونکي ته دروغ وایي یو فریق یو ته دروغ وایي بل فریق بل ته دروغ وایي هر یو د بل دپاره هر کوشش کوي چې دی به د دروغ په ښه طریقه د خپل مطلب وباسم نو په دې کې به برکت د کوم ځای نه پیدا شي دا چې زمونږ په دې ژوند کې برکت نشته زمونږ په دې کاروبارونو کې برکت نشته دا ځکه چې موږ دروغ وایو الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته د رښتیا او توفیق راکړي واخر دعوانا